ماډرن کرکټ اور د پاکستان نوجوان ټیم د نیوزیلینڈ خلاف په ڑومبني ټي20 میچ کې سخترین ناکامه شوی دی، سخترین شکست خوړلې دی. زه خو دا نه پوهېږم چې په کم پیچ باندې په کم وکټ باندې د پاکستان بیټینګ سټرګل کوي، نو بیا د اپوزیشن د اپوزیټ ټیم په دغه پیچ باندې څنګه دومره په اسانه باندې سکور جوړ کړي. د پاکستان ټیم څه په ټیزونو باندې 91 رنزونه جوړ کړل په ڑومبني ټي20 میچ کې، او دغه 91 رنزونه ورپسې نیوزیلینډ په 10 اورونو کې چیز کړل. مطلب 9 اوریج سره هغه بیټینګ وکړو، 9 رنز پر اور هغه سره هغه د نیوزیلینډ بیټسمنانو بیټینګ وکړو، صرف یو بیټسمن دی وټ کړو، او د پاکستان بیټسمنان په ڑومبني اور کې ڑومبني وکټ ور کړی و. په 0 رنز باندې د پاکستان تقریبا 3-2 کلاډیان اوټ، دومره خراب ترین بیټینګ د پاکستان بیټسمنانو کړی دی. جی نو زه خدا نه پوهېږم چې پیچ کم ځای کې سخت دي، هلته د پاکستان بیټسمنان فلاپ کېږي، د پاکستان بیټسمنان هلته بالنګ نشي کولی، بیټینګ نشي کولی، خو چې کله هم په دغه سخت پیچ باندې د پاکستان بالران راشي نو یې پې وال خوري. لکه زه په دې منطق نه پوهېږم چې د پیچ کنډیشن د پاکستان کرکټ ټیم به کله ریډ کوي، څنګه بالنګ کوي. د نیوزیلینډ بیټسمنانو څومره زبردست طریقې سره یو ځای رانیولی، ګوډ لینث یې نیولی او ګوډ لینث پیچ کې ایکسټرا باونډ شو، ګوډ لینث نه به بال لږ ایکسټرا باونډ شو او دوی به شاله وکټ کیپر له کیچ ورکو. نو بیخي داسې کرکټ یې کړی په ڑومبني ټیسټ میچ کې، سوري په ڑومبني ټي20 میچ کې. خیر د پاکستان اننګز خو لکه د ټیسټ وکټ یې زر پرېوتې، خو نور ایوریج چې کوم سټرایک ریټ چې کوم لکه د ټیسټ. ڑومبني ټي20 میچ کې پاکستان فینز یو ځل بیا ډساپوینټډ دي. سرای لړۍ کمنټ لازمي وکړئ.